علاقې چې کوم سیاستدان دي کوم سیاسي پارټۍ دي هغوی اوس ستاسو تحفظ دپاره د بجلي مهیا کولو دپاره څه کردار ادا کوي؟ دې علاقه کې د بجلۍ خلک لاول د دې ذمهوار دي، هغې څوک بډې خوري څوک څه کوي. پورې به د احتجاج جاري دلته کې احتجاج خو داسې د نامعلومه ټیمه پورې دی، ګینې چې موږ سره ډکې مندڼې تنګې جیندې بارمډیرې ودرېده په رومبۍ ورځ به دا مسله حل کېږي. تاسو راته دا ووایئ د بجلۍ دا قلت چې کوم دی تاسو د کوم وخت نه محسوسوئ او کوم بنیادي مسایل تاسو ته رامنځته کېږي؟ ام پی ای ام ان ای زما دویمه ورځ د په درنه کې په دې غرمو ناست یم، زما تپوس نه کوي. بالکل به کامیابي وکړو، د هغې پورې به کامیابي وکړو. زموږ دا سر هم پکې چې موږ بل ته ناست دي. وایي زما اکثر په 400 کې دغه دوه کاروي، یا په سپلو پسې ځم یا په انقلاب پسې ځم. دا دي دا چې ته یې دا دغه سوچ دی که نه، دا چې ولاړ دي دا دلته کې ګوره یو سرکاري پریشر نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه مرشد خان او تاسو ګورئ پروګرام رښتیا. زموږ د ملک دا کم شهریان دي د پاکستان شهریت لري، دا خلک د بشمارو مسایلو سره مخ دي، خو په دې مسایلو کې یو مسله د بجلی قلت دی، یعنې الکتریسټي کرایسس چې کوم دی د ډېر وخت نه که موږ سوچو دا مسله دی عوام ته درپېښه ده. کله چې هم دا ګرمي سټارټ شي، یخنۍ موسم بدل شي، نو دا د بجلی قلت چې کوم دی دا په ورځ په ورځ سیوا کېږي. بیا دا خلک روزي سړکونو ته احتجاج کوي، وابډا مخې ته روزي، هلته کې توړ پوړ کوي، او هر کال داسې قسمه صورتحال په پاکستان کې مخې ته راځي. زما شاته که تاسو وګورئ اوس هم د هریچند بازار کې چې کوم ډسټرکټ 430 سره تعلق ساتي دا خلک راوتي دي، او د هریچند بازار چې کوم مین چوک دی هغې بلاک کړی دی. دې سره خواته چې کوم دی پولیس سکیورټي والم ولاړ دي دوی د تحفظ دپاره. خو ګورو چې د دوی په دې درنه باندې د دوی په دې احتجاج باندې دا کم چوک بند کړی شي، آیا په دې په وجه باندې به د دې بجلۍ مکمل حل راوځي؟ آیا دوی ته به بجلي مهیا شي یا نه؟ دا کم خلک چې دلته راغلي دي چوک کې ناست دي، د دوی نه به څه بنیادي تپوسونه کوو دې حوالې سره. جی کتونکو که تاسو زما ګیر چاپېره وګورئ مختلف ملګري راټول شوي دي، او دغه خلک دي چې د بجلۍ د حاصلولو دپاره دلته کې راوتي دي چوک دپاره. د دې نه مخکې مختلف قسمه داسې احتجاجات وشو، داسې قسمه درنې وشولې، خو سوال بیا دا دی چې په دغه احتجاج او په دغه درنو باندې به بجلي حاصله شي یا نه. د دې احتجاج چا چې دا سړک بلاک کړی دی د ملګري راوتي د دوی مشر چې کوم دی موږ سره دا ټیم موجود دی، هغوی نه به څه بنیادي تپوسونه کوو. پهله راته تاسو مختصر خپل تعارف وکړئ. نظیف نوم مې دی، دې علاقې ما دلته مې لسم ویلی دی، 12 14 مې 400 نه ویلی دی، او کل وختي سیاسي کارکون یم او د پی ټي ایم د سنټرل کمیټې یم. صحیح ده جی. ستاسو د مقصد چې کوم دی دلته د راوتو مختصر تعارف ما هم کو، خو زه ستاسو نه اورېدل غواړم ستاسو دلته د راوتو دا سړک بلاک کولو د دې بنیادي مقصد سره او دا به څه طریقې سره تاسو حاصلوئ؟ مهرباني دا خو پرلتو په دې علاقه کې 3 مهم ایشوز دي چې په هغې کې په سر کې د بدامنۍ، بله شپه دې ځای کې یو سړی پورته شوی دی نامعلومو کسانو، وړی د اوسه پورې پته نه لګي، بلا کورونه د هغې خپلوان دې ګڼه کې موجود دي. بله د بجلۍ مسله ده، تاسو ته معلومه ده ملاکنډ کې 3 بجلیګري دي او زموږ نه په 14 میله کې ده، دلته مستقل بجلی نه وي، دلته بس اسې یعنې برای نام یوه کیسه ده، دلته د ګیس مسله ده. تاسو بنیادي طور به کوم ځای سره تعلق ساتئ دلته هریچند سایډ کې؟ زه د بارم خان ډیره یم. ٹھیک ده. او ستاسو په کلي کې تقریبا څومره پرسنټ میټرې لګېدلي، څومره پرسنټ خلک کونډې استعمالوي؟ زموږ په علاقه کې چې موږ دلته بجلی راغلې ده نو دا ټول پاکستان نو جوړ چې هریچند ته بدرګې ته دې علاقې ته بجلی راغلې وي، دا بجلی د صوبې سره وي. د پیرنګیانو په وخت کې د 40 پورې بجلی د صوبې سره وي، نو هر کور ته به ورکولې په 1 پیسه به یونټ بجلی تیارېده. اوس دوی د پرایویټ کمپنونو بجلی اخلي خلکو ته ورکوي، دلته 90% خلک بېروزګاره دي، دلته چا کا ایر کنډیشن نشته، دې ځای کې د خلکو د ایسرو دوره زور نشته دي، دلته د یو بلب د یو پکي چې بیا میټر وګوري اور بیلینګ ته به حیران شي. دلته خلک وابډې په دې مجبور کړو چې خلک بیلونه هم پرېږدي او په میټر کې هم دلچسپي پرېږدي. موږ دا نه وایو چې ګنې بجلی دې موږ له اسې راکړي. تاسو وایئ د بجلۍ چې کوم شارټیج دی د هغې د وجې نه یا په کلي کې 2-3 کسانو میټرې لګولي دي، هغوی ورلوډ چې کوم دی په ټولو خلکو پسې راځي، یا بجلي نه مهیا کېږي، څنګه طریقې څه پکار چې د خلکو له ورکړی شي، نو دې د وجې نه کوم باقي خلک دي هغوی میټرې لګول پرېښودل. دې علاقه کې د بجلۍ خلک لاول د دې ذمهوار دي، هغې څوک بډې خوري څوک څه کوي. دلته د سیاسي نارې په طور
پاټیانو والا په دې کې اثر وکړو خلکو نوټونه څه طریقې سره پاټین والا څه طریقې سره اثر وکړو هغې دا کار وکړو چې دې ځای کې د دوی یا ممبري بلي ورشي وایي دا سوپرډنټ دلته یو هلک راغی دا علاقه موږ صفا کړه پیرصدۍ صفا شوي عمرزی دغه بدرګه صفا شوه دلته موږ میټینګ وکړو د پاس کلي کې سیوانو ته وایي 15 لکه روپۍ موږ ورکړي بجلو والا دې تردید وکړي که زه دا خبره ورانه کوم او بیا دوی هغه زموږ لین وران کړو نو په دې خلک منکر کړه دوی بیا د دې کونډو په دې دا کلچر موږ کې هغه افسر دلته یو وزیر اعلی وغوښته ویل ستا غوږونو کې پرتې دي لہذا خلکو د هغې نه زموږ ډېر ښه خلک دی خواري کښ دی موږ په اربونو روپو ټیکس چې کومه دی په تمکو ورکوو په سپېدارو کې ورکوو په ګوړو کې ورکوو د ټیکسونو را باندې باران دی ډایرکټ او انډایرکټ دواړه او دلته چې د بجلۍ مسله راشي اوس دې وخت کې په 18 روپۍ دوی په موږ یونټ خرڅوي زموږ د دې وس چېرته کي ستاسو د دې کلي علاقې چې کوم سیاستدان دي کوم سیاسي پارټۍ دي هغوی اوس ستاسو تحفظ دپاره د بجلۍ مهیا کولو دپاره څه کردار دی چونکې بیا د بلدیاتي الیکشن هم را روان دی آیا په دې کې بیا د دغه سیاسي پارټیانو څه رول شته زموږ په علاقه کې هغې د سیاسي نارې په طور د خلکو ګمراه کولو دپاره استعمال کی نن پورې زموږ ایم پی خالد خان نه دی راغلی زموږ ایمینیان ورتاج نه دی راغلی د هغه د نامې ګیس خورېږي موږ دا ګڼو چې هغه د ولس په وټونو کې بس موږ خپلې پاټیانې وینو د ولس نه غیر دا خلک به بیا هم دوکه کېږي د خلکو ته به ووټ ورکوي دا داسې نه وي دا خو نوي خلک پکې راغټېږي هغه خپل شوق سړی لحاظ هغه بیا هغه کار هغسې یعنې یو قسم له روان کړي موږ خو د پی ټي ایم والا د الیکشن ناقیده پاسېدلې موږ خو په مزاحمت یقین ساتو د لارې کوڅې په دې کار فیصله غواړو تاسو دې نه مخکې د بجلۍ حاصلولو دپاره داسې قسم څه احتجاج وغیره کړی دی موږ ټول عمر کړی په 95 کې په دې علاقه بجلي مستقل بنده شوې دا 26م کال دی چې موږ په بجلۍ پسې ړانده شو زموږ مریضان لوغړېږي زموږ د بچو دا حال دی زموږ په کور کې فریج که اخلي په موږ تاوان شي په هغې کې اوس موږ د المارۍ کار د فریج نه کله پکې یو شی ږدو کله پکې بل شی بجلي نه تاسو ماته دا ووایئ که نه په دې ملک کې چې کوم د انصاف که موږ څومره تاریخ وګورو یا په حال باندې نظر واچو نو انصاف همیشه طور باندې خلک حاصلولو دپاره سړک ته راوځي اوس دلته کې سوال دا دی بنیادي که تاسو سوچو کې دا سړک بندول او دا احتجاج کول دا د ډېر وخت نه کیږي د بجلۍ حاصلولو دپاره د قتلونو دغه انصاف دپاره مختلف سوشل ایشوز څومره دي که نه خو تاسو وایي چې په دې باندې به دا مسله حل کړی شي که نه دا احتجاج خو د ډېر وخت نه راچلیږي احتجاج د خپل حق د غوښتو علامت دی که موږ لارې ته راوځو موږ اوس کمزوري سیاسي پوهه کمه لرو نو کار زموږ کمزوری دی ګینې چې موږ سره ډکې مندڼې تنګې جیندې بارمډیرې ودرېده په رومبۍ ورځ به دا مسله حل کیږي عمومي طور باندې که موږ وګورو زموږ په ملک کې یا داسې قسمه احتجاجونه کیږي سړکونه بندیږي ستاسو په خیال باندې دا د خپل حق حاصلولو یو بهترینه طریقه ده مثلا که موږ وګورو دا سړک بلاک شي دې ځای باندې امبولینس هم تیریږي په دې ځای بیماران هم تیریږي په دې ځای نور تجارتکار چې کوم خلک دي هغوی هم تیریږي نو آیا دا موږ خپل عام شهریانو ته زموږ کوم ورونه دي کوم مسلمانان دي کوم عام خلک دي هغوی ته تکلیف ورکوو یا ګورنمنټ ته موږ زور نه ورکوو پرمختللو ټولنو کې هغې د سوشل میډیا دغه ساتي چې په ضلع چارسده کې د ورځې په حساب څومره پوسټونه کیږي ډي سي باندې لازم ده هر دې وطن باچا دی چې دې نوټس والي نو موږ د سړکونو زموږ احتجاج پر امن دی لکه مثال کې دی چې موږ دا د دې خلک مطمئن کو او داسې لږ څنګزن او دا تاسو چې ذکر وکړو د انساني ډے ټو ډے چې کوم مسایل دي د لارې دا احساس موږ ته تر هر چا ډېر دی اخیری تاسو تاسو نو کوم د دې 400 چې کوم اکسین دی هغوی ته تاسو پیغام ورکول غواړئ موږ اکسین صاحب ته دا وایو چې موږ به ټرانسفارمر کمیټي سازه کړو او دې منګ سره دا یو امداد وکړي چې دا اور بیلینګ چې دا خلک په لکونو روپو کې بانډه کړی دی چې په دې کې زموږ سره یو سمجوته وکړي او موږ د وابډې په شریکه تیاری چې موږ وابډې په شریکه تیاری چې لاسس کمولو د پاره د لینونو په نقشو کې کم کاری چې هغه بدل کی لاسس کم شي موږ د زیاتی بجلی نه په موږ دونه خرچه کوو نه بل سکو زموږ مختصره خرچه د ټوکانو د بادپکی او د بتۍ خرچم ده
زمونږ په دې ارچن کلي کې سلر کنډیشنه نشته دی دا زوړ کلی د کمې زمانې نو د نورو کلو به سهلي د بانډو به هر حال موږ له پکار دا دي چې زیاتي بیلونه د کمپیوټر کاته موږ له سمه کړي موږ له میټر یې راکړي او بیا چې کومه دی لاسیس کم کړي او په موږ د لوډ شیډینګ د ملک د قانون چې پېښور څخه کومه رویه ده اسلام آباد څخه لاهور څخه هغه د موږ سم وساتلي. صحیح ده جی ستاسو ډېره مهرباني. جی ګرانو کتونکو موږ سره داسې نور ملګري موجود دي دوی نه مختصر تپوس کوم تاسو راته دا ووایئ د بجلۍ دا قلت چې کوم دی تاسو د کوم وخت نه محسوسوئ او کوم بنیادي مسایل تاسو ته رامنځته کېږي؟ لومبۍ خو دا ده چې ستاسو شکریه ادا کوم د میډیا والا چې تاسو دویم کس یې د میډیا چې رالی زمونږ دا درنه د دویمې ورځې نه چالو ده دا د دې نه مخکې د اختر نه مخکې 2 ورځې 3 ورځې مخکې د مندڼي په تاڼه کې چې کوم دی د ایس ایچ او صاحب سره او د ایس سی سره دا 2 ورځو پورې بجلي سمه وه هریچن کلي کې او دا چې کوم دی موږ د پیډر چې کوم دی موږ د جلاله دغه سره تعلق ساتو تا د اکسیان خبره وکړله د 400 د اکسیان سره موږ د مردان سره د بجلي زمونږ د بجلي د مردان سره تعلق ساتي ارچن 1 او ارچن 2 چې کوم دی دا د مردان سره دي بل دوی وایي چې لاسیز دي که نه او د غلا چل هم دی وابډې والا ښودلی دی په دې وابډه کې څه طریقې سره غلا چل کونډو چل هم ورته دوی ښودلی دی نو میټر د بندولو چل هم ورته دوی ښودلی دی زمونږ د ساده خلکو میټر د بندولو چل چېرته ورتلو خو دې وابډې والا په غلا مجبوره کړي دي یو سړي 100 یونټې خرچه کړي هغه پسې 500 یونټې راوله نو ته غلا ته مجبورې وکړو تاسو هم دې درنې له راغلي؟ جی بالکل موږ هم دې درنې له راغلي. څه مطالبات دي؟ زموږ هم دغه مطالبات دي لاول د بجلۍ مطالبه ده او دویمه چې کوم دلته د امن مطالبه ده بل دلته کې منشیات ښه کولیام خرڅېږي څوک یې د تپوس نشته پوه شوې زموږ دغه د 2-3 مطالبې دي یو د ګیس مطالبه ده په دې کې تاسو مختلف ډپارټمنټس راګیر کړل مثلا پولیس ډپارټمنټ ایکسین چې کوم د 400 دی بجلۍ سره تعلق ساتي دا ډپارټمنټ شو سوشل ارګنایزیشن مختلف ډپارټمنټس تاسو ګیله ساتي؟ جی بالکل د هغوی نه ګیله ځکه ساتو چې هغوی راشي موږ سره د مذاکرات وکړي موږ سره خبره ختمه کړي نو په هغې باندې به دا درنه ختمه شي. کامیاب به شي د خپل مقصد؟ بالکل به کامیابي وکړو د هغې پورې به کامیابي وکړو زموږ دا سر هم پکې زموږ بل ته ناست دي احتجاج بلته جاري څو پورې چې زموږ د مذاکرات دا زموږ د خبرې نه منلې شوي د هغې پورې موږ دلته موجود ناست پئ. تاسو هم دې درنې له په دې سوچ باندې راغلی چې د خپل حق په فاینلي حاصل کړي؟ بالکل شاعر وایي زما اکثر په 400 کې دغه 2 کاروي یا په سپلو پسې ځم یا په انقلاب پسې ځم بهی دا د انقلاب دا تمبل دا چې تاریخ وګوري دا هم د دې اشنغر د غیرتي خاورې نه تمبېدلی دی بهی سړک نالۍ بجلي دا د 400 د دې غیرتي ولس داسې بنیادي حق دی لکه د مور پی دا زموږ بشري بنیادي انساني حق دی اوس چې نه راکوي نو به یې د دې ذمہدار د ریاست دی. او 400 دا حالق چې کوم دی د مختلف مسایلو شکار دي که تاسو سوچ وکړئ که هغه قتلونه کېږي که هغه د بجلۍ مسله ده که هغه د اوبو مسله ده که هغه ډیولپمنټ نور داسې کنسټرکشن دي هر قسمه مطلب که وګورئ موږ دا وسایل نه محرومه ساتلي دي څه وجه کېدای شي ستاسو په خیال بنیادي څه وجه کېدای شي؟ بنیادي وجه سیاسي شعور همدا داسې قسمه دا احتجاج چې کم دی دا د شعور علامت دی همدا به انشاءالله د شعور علامت ګرځي همدا احتجاج او دلته به دا د قام ځوانان دا رابیدارېږي انشاءالله دغه په دغه طریقه به خپل بشري انسان درنه به جاري همداسې څو پورې ستاسو مقصد څو پورې دې غیرتي ولس ته د خپل بنیادي بشري انساني حق نه میلاو شوی دا به کوي همدا مناسب طریقه ده بس. صحیح دی ډېره مهرباني. څرنګه هم ذهن ته دا راغله چې آیا دا درنه مونږ وکړو او په دې درنې او په دې احتجاج باندې چې کوم کې تاسو سړک بند کړی دی پولیس هم ستاسو سکیورټي دپاره ولاړ دي تاسو به خپل مقصد حاصلولو کې کامیاب شئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا بس دا ذهن ته ستا د خبرې سوال چې څرنګه د ذهن ته رالل نو یقینا چې یو سړي سره ته دومره زیاتی کوي چې یو پیره دیکه ورکړي بله پیره دیکه ورکړي دومره دی تا په شا روان کړی خو چې آخر دی تا دیوال ته ورسوه جوخت یې که نه یا به دی ځان وژني یا به تا وژني بس نور آپشن ختم شول دی موږ دیوال ته جوخ کړو مختلف قسم باندې موږ احتجاجات وکړل په دې کې آخري خبره داسې حد ته ورسېدله چې موږ د دې کم کرایمز خلاف چې موږ احتجاجات کول کم خبرې اترې په هغې کې فایرنګ تبادلې مو شي په هغې کې مړي مو شل زمونږ نه د دې کوم مړو کوم فایرنګ خبرې لکه دلته کې د موږ په دې اریشن کې اوس په دې تازه ورځو کې واقع وشوله چې په هغې کې کم هغه اړه چې کوم منشیات ول د هغې نه یو هلک مړ شو هغې باندې هم خفه یم لکه مرګ نه دی پکار دی انسان
خو دا دې خوا چې چا نه وشو نو هغه هم زموږ د تنظیم ملګري وو په ژوندینې باندې مړه شول. دا راته ووایه صرف اخري پوښتنه کوم تاسو نه همیشه طور باندې موږ سوشل ارګنایزیشن یادو پولیس ډپارټمنټ یادو نور ایکسټرا چې څومره ډپارټمنټس دي زموږ د مسایلو سره تړلي موږ د هغې تذکره اکثر کوو. دې نه علاوه زموږ د دې معاشري اوسیدونکو په طور باندې زموږ هم څه فرایض سازیږي چې موږ د دې مختلف قسم جرایم چې کوم د دې په روکتام کې خپل کردار ادا کړو. تاسو وایي تاسو څومره پورې د دې په روکتام کې خپل کردار ادا کوئ څومره پورې کامیابه شوي یې؟ دا دي دا چې ته یې دا دغه سوچ دی که نه دا چې ولاړ دي دا دلته کې ګوره یو سرکاري پریشر نه کم سړی تا ته پته چې کم کرایم جرایم پیش افراد دي کم چې د منشیاتو والي دي کم چې د غټ غټ پوډرین دي د دې خلاف خبره کول دا ولې ته د بلې معاشرې خو نه یم د دې سیول دا سرکار خو پرېږده سیول چې د دوی کم پریشر په تا باندې راځي یا زمونږ دا ملګري چې کوم پریشرلایز کېږي خو بیا هم د هغوی استقامت نن اخري لکه دا دې روډ ته چې راووتل او سرعام ودرېدل نو دوی به اخري یا به ژوند غواړي د عزت ژوند به غواړي او که د عزت ژوند نو مرګ بهتر دی. بس دا احتجاج به جاري همداسې څو پورې چې دوی تاسو له نه راغلي ستاسو مقاصد نه پوره شي راله هغه روایتي روټین یې جوړ کړی راشي د منشیاتو په دفاع کې بس پس چل باندې ګوره د احتجاج د پاسولو خبره کوي د مسایل د حل کولو په سوچ باندې یو افسر هم نه راغلی. صحیح دی جی تاسو ډېره مهرباني. جی ګرانو کتونکو دا مختلف قسمه انټرویوز تاسو واورېدل دا کوم سربراهانو د دې درنې او د دې چې کوم دا جاري ساتي خو د دې صرف یو مقصد نه دی دلته کې نامعلومه قتلونه کېږي بې ګناه خلک وجلی کېږي د بجلی بحران دی دې نه علاوه دا کرایسس د کرسټل آیس چې کوم دی د دې استعمال کېږي په بې دریغه چې کوم دی د آیس نشه نوجوانانو ته ورکېږي د دې تباهي سټارټ ته د دې نه علاوه نور خو ډېر مسایل دي چې کوم د ډسټرکټ 400 او خاص طور باندې د ریچن مندړي او د ډکی دا خلک چې کوم دي دوی ته را مخامخ شوي نو دوی غواړي چې د دې سره کنسرن چې کوم څومره ډپارټمنټ دي تړلي ډپارټمنټ چې هغه د دې په روکتام کې کردار ادا کړي او زموږ پروټیکشن وکړي بجای په دې چې موږ روکتام کې کردار ادا کوو زموږ خلاف اف آی آر کټ کېږي یا موږ اوچتوي نو دې ډپارټمنټ ته پکار چې موږ سره میټینګ وکړي مذاکرات په طور باندې او موږ ته مکمل یقین دهاني راکړي چې دا مسلې به انشاءالله حل شي. الله دې وکړي چې دا احتجاج او دا پروټیکشن ډیر زر ختم شي او دوی ته چې دوی کوم مسایل دي هغه حل کړي شي او دوی حقوق دوی ته ملاو کړي شي او دا کوم عوامي خلک چې کوم دي په دې لاره باندې تیریږي چاته نور مسایل دي امبولینس او نور بیماران دي یا نور تجارتکار خلک دي هغوی ته دا لاره ډیره زر کولاو شي. مال اجازت راکړئ د الله په امان.